نو چې قرآن حدیث ته محتاج دی، جبرائیل آسمانونو کې قرآن راواغسته راوړي تر ځمکې پورې. په دې وخت کې د جبرائیل په دې قرآن ایمان شته که نشته؟ او که چېرې په قرآن ایمان نه وي دی مؤمن پاتې کېږي؟ نو دی خو لا پیغمبر ته را رسولی نه دی، حدیث خو لا اوسه پورې دې متعلق راغلی نه دي، پیغمبر څه ویلي نه دي. دی چې په دې لار کې راوړي ته ماته جبرائیل امین یا مسلمان کا یا راله بل شي. وحملها الانسان، د قرآن او سنت او د الله پیغام منلو ته انسان تیار شو. وحملها جبریل نه دی ویلې، وحملها الملائکه نه دی ویلې، نو وحملها الانسان، انسان مکلف دی د الله د دین. نو ته جبریل ته مه ګوره چې حدیث مني که نه مني، جبریل باندې الله د پوره دین بوج ایښی نه دی، د دې بوج په انسان ایښی دی. وحملها الانسان للناس ما نزل الیهم، په دې آیت باندې د جبریل ایمان وکه نو. الله چې ورله دا ورکول چې لتبین للناس، ای رسول الله ته وضاحتي بیان د دې قرآن خلکو ته وکه. د جبریل په دې آیت ایمان وکه نو، تم وی چې و زم هم چې و. نو چې د په دې ایمان او الله کله ورکو، نو دغه ټایم خو رسول الله بیان کړم نه دی. په دې لتبینه ایمان څنګه ته به هم وایې چې رستو یې راغی. نو زه م وامه که نه چې ایمان دپاره خو ضروري نه چې دواړه دی په یو ځای، نمبر په نمبر بالتدریج وي. ویلي دی چې اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم، مونځ ته چې ودرېږئ اودس وکړئ، خو په دې مونځ کې به فاتحه په ولاړه وي او درود شریف به په ناستې وي، دا قرآن کې نشته. دې تفصیل دپاره مونږ حدیث ته محتاج یو. د دې سوال نه صفا معلومیږي چې د جبریل دې په حدیثو باندې ایمان نه، صرف په قرآن ایمان او بیا مؤمنو. نو مطلب د مشر دا دی چې تاسو هم صرف قرآن منئ، حدیث مه منئ. سوال زمونږ دا دی مشره چې ته خو دا ټکي ډېر زیات وی چې زه قرآن او سنت منم او منکر الحدیث نه یم، او په دې منکر الحدیث ټکي خفه کېږي. نو ته چې د جبریل په اصولو دومره مطمئنې چې جبریل صرف قرآن منو او حدیث نه منل، دا د قرآن چې الله ورکو دې نه منځ کې چې دا څومره سپیس او فاصله راغلی ده، دې ټول باندې رستو د جبریل ایمان نو، صرف په قرآن ایمانو. نو جبریل صرف قرآن منو، نو تم صرف قرآن منه. ښکاره ووایه چې زه منکر حدیث یم، ځکه چې جبریل هم منکر حدیث وو. داسې مه وایه چې زه هغه حدیث منم چې د قرآن موافقي او هغه نه منم چې د قرآن مخالفي، ځکه جبریل خو نه د قرآن موافق حدیث منل او نه د قرآن مخالف منل به قول استا. نو چې څنګه جبریل صرف قرآن منو، نو تم صرف قرآن ومنه که نه. په دې پرویزي ټکي او په دې منکر حدیث ټکي دومره لوی جنگ بیا ولیکئ. بابو صاحب دویم سوال مو دا دی، ډېر په ادب سره او په احترام سره، کنځلې نه، جنگ جګړې نه، دا اوریدونکي او کتونکي به م وایي چې واقعي دا خو سم دم سوال دی کې د غوسې څه نشته. سوال دا دی چې جبریل د قرآن نه مخکې مؤمن و که نه و؟ ځکه چې کله جبریل ته الله قرآن نه ورکړی، نو راجح قول به دا وي انشاءالله چې فرشتې ملائک دی د قرآن په قرات او تلاوت مکلف نه دي او کیدای شي قدرت هم پې نه لري. نو جبریل ته چې الله قرآن نه ورکړی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت او راتلو نه مخکې جبریل خو په قرآن ایمان و که نه و؟ قرآن ورته الله ورکړی نه و، د قرآن نه خبر نه و، نو په قرآن هم ایمان نه و. نو چې کله جبریل د قرآن نه بغیر مؤمن دی، نو ته دا قرآن هم مه منه که نه، قرآن نه بغیر به مؤمن لکه د جبریل. درېیمه خبره دا ده ځوانه چې جبریل یو منځ هم نه کوي، جبریل روجه او حج او زکات په کیسو کې هم نه دی. نو ته د جبریل په شان شکله منځ هم مه کوه، ځکه جبریل منځ مني. ځکه اقیموا الصلاة قرآن کې دی، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم. نو دا خو قرآن دی. نو جبریل قرآن کې منځ مني خو کوي نه، نو ته منځ روجه او زکات منه خو کوی ما، ځکه چې جبریل سره مشابهت تا لپاره ضروري دی. او حالان کې د مسلمانانو عقیده دا ده او د حدیث ظاهر دا دي که څوک منځ مني هم خو چې نه کوي، نو من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، دا سړی کافر دی. نو ستا د اصولو مطابق ته صرف منځ منه خو کوی ما، حج روجه زکات منه خو کوی ما، ځکه جبریل نه کوي. بل سوال دا دی مشره
چې الله په دې قرآن کې فرمایي اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم. دا صلات ټکي ډېر ځای راغلی دی خو ته به د صلات نه اقامت الدین مراد والی او دلته د صلات نه اقامت الدین مراد اغستې نشي ځکه اذا قمتم الى الصلاة نه چې ته د صلات معنی اقامت الدین والی نو فاغسلوا وجوهکم بیا نه صحیح کېږي ورې هر اقامت الدین ته اودس ضروري دی د فغسلونه مخکې د صلات کې دا قرینه موجود ده تا خو قرینې سره ډېره مینه ده د هدهد او د نمل نه دی بې پوره وزرې او خپې کټ کړې دلته هم قرینه د فغسلو دا دی چې صلات کې لږه ګزاره وکړه. نو اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم مونځ ته چې ودرېږئ نو لاس خپې ووینځئ. اوس دلته د صلات ټکې راغی په دې صلات کې به دا خبره یي که نه چې فاتحه به په ولاړه وی او درود شریف به په ناسته وی. د جبریل په دې آیت ایمان او د صلات باندې لیکن د فاتحه په ولاړه ویل او درود شریف په ناسته ویل په دې د جبریل ایمان وو که نه وو که وو نو د کم ځای نه وو او که نه وو نو بیا په دې آیت باندې ایمان څنګه شو. بله خبره ماسټر صاحب چې ته د سپیس خبره کې چې منځ کې فاصله راشي نه منو نو په ابتدا د اسلام کې چې کله د شرابو حرمت نو راغلی تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا نو صحابه کرامو به د منځ ټیم کې شراب نسکل او اسی اجازتو نو کم ټیم کې چې د صحابه کرامو د شرابو د حرمت عقیده نه و دا مؤمن وو که نه وو حال دا دی چې مؤمن وو او بیم د شراب د حرمت عقیده نه ورستو رااله نو رستو یې په ایمان راوړو نو حدیث به فورا نوي قرآن سره لیکن چې رستو د لتبین للناس مطابق رسول الله تشریح وکړه نو چې څنګه صحابه اول د شراب په حرمت عقیده نه و رستو یې رااله او بیا مؤمن دي نو جبریل که رستو حدیث منلی نو مؤمن دی. دا الزامي جوابونه دي. څلورمه خبره دا د مشره چې الله سبحانه وتعالی قرآن کې فرمایي لتبین للناس ما نزل الیهم په دې آیت باندې د جبریل ایمان وو که نه الله چې ورله دا ورکول چې لتبین للناس ای رسول الله تو وضاحتي بیان د دې قرآن خلکو ته وکړه د جبریل په دې آیت ایمان وو که نه تم وی چې وو زم وم چې وو نو چې د په دې ایمان او الله کله ورکو نو دغه ټایم خو رسول الله بیان کړم نه دی په دې لتبینه ایمان څنګه ته به هم وایې چې رستو یې راغی نو زه هم وایم که نه چې ایمان دپاره خو ضروري نه دی چې دواړه دی په یو ځای نمبر په نمبر بالتدریج وي. بل سوال دا د قربان چې منزل من الله دوه څیزونه دي وانزل الله عليك الكتاب والحکمة دوه څیزونو سره انزال الله سبحانه وتعالی فرمایلی دی الله د برنه یو کتاب را لېږلی دی چې قرآن ورته وي بل والحکمة د ستا د رای مطابق ایرانی روایات هم الله د برنه را لېږلي دي د خلکو په ذریعه مونږ ته راغلي دي د کمې خولې نه چې قرآن راوتی دی د دکې خولې نه دا حکمت او حدیث راوتی دی د جبریل په دې آیت ایمان وو که نه که وو نو پته لګي چې جبریل منزل من الله قرآن هم منو حکمت هم منو نو بطور جمله گپ شپیه به وم چې جبریل کلک وابي او سلفي او اهل حدیث ځکه چې قرآن هم منل او حدیث هم منل او ته د جبریل په لار نه روان ته قرآن منې او حدیث نه منې او جبریل علیه السلام د لتبین للناس ما نزل الیهم وانزل الله عليك الكتاب والحکمة واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات الله والحکمة نه معلومیږي چې جبریل خو قرآن او حدیث دواړه منل. بابو سے بل سوال دا دی چې اصل خبره دا ده چې ملائکو یعنی جبریل او ملائکو دی په حدیث باندې ایمان شته او که نشته نو اصل خبره دا د ځوانه چې دا فرشتې دا ملائک د احکاماتو مکلف نه دي حج روجه زکات منځ دا عملی توردی نه کوي او په حدیثو کې د قرآن عملی ډانچه ده او عملی ډانچه د فرشتو ملائکو ځان له مقرر ده هغې د انسانانو په شانتې عبادتونه نه کوي دلیل قرآن دے انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها الله وی د قرآن او سنت می دی غرونو اسمانونو ته د دین پیغام خپل احکام می دی غرونو اسمانونو او زمکه ته پیش کړل نو فابینا دی زمکه اسمانو غرونو انکار وکړو چې الله دا مونږ نشو وړی. یو سوال خوستانه دار چې غرونه څنګه انکار کوي دی خو خبرې نه لري لکه سلیمان علیه السلام د میږي بوزدل خپې ګوري او دنه بم سړی جوړی
اسمانونه او غرونه خو خپې خوله نه لري نو دی انکار څنګه وکړو خو وروسته وی وحملها الانسان د قرآن او سنت او د الله پیغام منلو ته انسان تیار شو وحملها جبریل نه دی ویلی وحملها الملائکه نه دی ویلی نو وحملها الانسان انسان مکلف دی د الله د دین نو ته جبریل ته مه ګوره چې حدیث مني که نه مني جبریل باندې الله د پوره دین بوج ایښی نه دی د دې بوج په انسان ایښی وحملها الانسان بل د قرآن تشریح الله نبی علیہ السلام انسانانو ته کړی دا پیریانو ته ملائکو ته نه وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم للملائکه نه دی ویلی تب بیان کې لتفصل لهم ما اجمل ولتبین لهم ما اشکل د مجملات به ته تفصیل کې او د مشکلو سیزونو به ته بیان کې نو دا د للناس ویلی لتبین للناس لتبین الملائکه نه دی ویلی نو د دې جواب خلاصه دا شوه ځوانه چې د جبریل ایمان مجمل دی زمونږ مفصل دی جبریل په احکاماتو په عملی طور نه دی مکلف مونږ مکلف یو او احکامات او تفاصیل نشته مگر په احادیثو کې نو مسلمان مؤمنان به د قرآن په روح کې احادیث منی دی مکلف دی او جبریل د دې سیزونو مکلف نه دی بله یو خبره دی کړې ده وی دا قرآن لکه حدیث ته محتاج دی دا ډیره خبره کیږي نو زه به تا نه سوال دا وکړم مفاهمه به وکړو فتوې به نه لګو چې ته کافر او زه کافر او ته ایرانی او زه ایرانی هسې تم خپله رایه پیش که مشره مونږ خو د محتاج دی ته وایو تعریف یې داسې کوو چې ما لا یتم الشیء الا به چې سیز د هغې نه بغیر نه پوره کیږي نو دا سیز دی ته محتاج دی مونږ ته خو دا معلومیږي نو زه وایم چې دا قرآن د حدیثو نه بغیر نه پوره کیږي نو قرآن حدیث ته محتاج دی او حدیث په خپل تایید کې قرآن ته محتاج دی دواړه یو بل ته محتاج دی دا خو زمون عقیده او نظر ځکه قرآن کې ویلي دی چې اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم منځ ته چې ودرېږئ او دس وکړئ خو په دې منځ کې به فاتحه په ولاړه وي او درود شریف به په ناستې وي دا قرآن کې نشته دې تفصیل دپاره مونږ حدیث ته محتاج یو نو دا خو مونږ وایو چې قرآن حدیث ته محتاج دی تاسو خپله رایه وفرمایئ